پاکستان ټول آزاد ګټلی شوي ممبرانو د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم. په حقیقت کې آزاد نه دي، د پی ټی آی خلک دی. اوس اطلاع دار چې د هغې اوچتول او غیب کول شروع شو. آیا سراج صاحب موږ دا توقع کوي شو اخلاقي طور پر وویلی شي چې تاسو په اکثریت کې تاسو حکومت جوړ کړئ، کاغې چې کرتۍ برابر غیرت هم په نواز شریف کې او په زرداري کې نو زما د جماعت اسلامي ضلعي نائب امیر د بونیر عبدالغفار صاحب راسره موجود دی. د دې تاثرات تاسو در رسو چې دی سوي لاول خو سر ډېره مهرباني چې ټایم مو راکړو. ډایرکټ په سوال طرف ته راشم. د نتایجو نه دا ظاهریږي چې آیا جماعت اسلامي خلکو ریجکټ کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني. الیکشن چې په کوم انداز کې وشو، زما خو د مخکې نه په دې الیکشن ټول پروسس باندې عدم اعتماد و. زما انټرویوز هم موجود دي او د الیکشن په ورځ باندې هم چې میډیا والا سره زما کوم خبرې شوي نو ما پای کې ویلي وو چې یاره زما 1% هم په دې الیکشن باندې اعتماد نشته. دا بوګس الیکشن دی، دا جعلي الیکشن دی او د دې په نتیجه کې چې کوم حکومت جوړیږي نو هغه به د مسایلو حل نه بلکې هغه به مزید مسلې د پاکستان لپاره او د پاکستان د قوم لپاره. تر څو چې د جماعت اسلامي حوالې سره ستاسو سوال دی نو قوم ډېر ښه لیډرشپ چې دی هغه په دې ټایم کې هغې بایللې ده او جماعت اسلامي خو د خپلې بیانیې سره او د خپل دعوت سره په میدان کې موجود او الحمدلله د جماعت کارکنانو ډېر بھرپور کمپین چلولی دی. خو فتح او شکست چې دا د ګیم حصه په دې باندې موږ ته افسوس نشته چې جماعت اسلامي یا وګټله یا وبایلله. موږ ته په دې باندې افسوس دی چې کاش په دې وطن کې یو فری او فیر الیکشن شوی وی او د هغې مطابق حکومت جوړ شوی چې زموږ د عمل په مخکې باندې تللی وی، خو هغه شان بیا ونه شوه او ښکاري داسې چې پاکستان مزید د بحران سره په مخ باندې شو. ځکه په دې ټایم کې موږ ته په دوو شیونو کې ډېر زیات یو خو سیاسي عدم استحکام دی او د هغې په وجه باندې ظاهره خبره د معاشي عدم استحکام هم دی او امن هم نشته. دا درې زموږ مین ایشوز دي او په دې وخت کې چې کم د پاکستان حالات جوړ شو نو ښکاري داسې چې دا درې واړه ایشوز به مزید سیوا کیږي. نو په دې باندې موږ ته غم هم دی او فکر هم دی او افسوس هم دی. نو زه خو د دې ټول پروسس نه مخکې مطمئن وم او اوس مطمئن یم. سر یو راته ده ووایې په کراچۍ کې چونکې جماعت اسلامي ډېر ښه پوزیشن کې و، اوس په ټول ملک کې په نیشنل اسمبلی کې جماعت اسلامي هیڅ سیټ نه دی ګټلی. د جماعت اسلامي را روان لایحه عمل څه پکار دی ستاسو په خیال؟ لایحه عمل خو زموږ دا دی، اوس د محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب پریس کانفرنس هم شروع دی. په کراچۍ کې هم د 3 بجو نه زموږ احتجاج د الیکشن کمیشن د آفیس مخې ته روان دی او په بلوچستان کې هم زموږ احتجاج روان دی. سراج الحق صاحب هم د احتجاج دمکې هم ورکړه او اعلان هم پکار ده چې وکړي، ځکه چې په کراچۍ کې د ټول سرویز مطابق څومره سروې چې هلته کېدې نو هلته کې جماعت اسلامي د ټولو نه لویه پارټي وه او لږ ورځې مخکې بلدیاتي الیکشن شوی په هغې کې هم دا ثابته شوې. بیا د هغې نه وروستو په سرویز کې هم دا راتله. عملا په کراچۍ کې مقابله د پی ټی آی چې کوم آزاد کسان ولاړو د هغې او د جماعت اسلامي په منځ کې وه. خو د دې ملک هغه واکداران چې د هغې د لاسه دا پاکستان تباه او برباد دی، یو ځل بیا هغې کراچۍ د قاتلانو د ډاکوانو د شکمارو حواله کړه او په هغه ځایونه چې د کراچۍ نه زمونږ عملا فارم 47 چې کوم دی او یا د کراچۍ چې کوم زمونږ امیر دی یا لیډر دی حافظ نعیم الرحمن صاحب د هغه پریس کانفرنس هم تاسو اوریدلی. هلته کې بلا شی سیټونه د لسو پورې قامي سیټونه دي چې په هغې باندې موږ لیډ کوله په آغاز کې او بیا د هغې ریزلټ روکاو شو. په 8 فروری باندې الیکشن شوی دی او نن غالبا 10 فروری ده. یعنی دومره لوی چې د بلوچستان د یو بل سر نه ریزلټ راتلی شي په کراچۍ کې ریزلټ چینج کېدو کې څومره ټایم ولګېدو او هغه ایم کیو ایم چې د بوریبند لاشونه د هغې او بتخوري او دا ټولې دنیا ته معلومه ده هغه یو فاشست تنظیم دی، هغې ته بیا قومي سیټونه ورکړو، زموږ په مینډیټ باندې ډاکه ولګېده. نو موږ به هیڅ کله په دې باندې په قلاره باندې نه کینو. موږ به خپل پوره من احتجاجي چې زموږ کم حق دی دا به موږ استعمالو او انشاءالله په نوي عزم سره به موږ په میدان کې یو. دا پاکستان زموږ دی او د دې خوالم فایده د قوم او زموږ په شریکه ده او دې کې چې خرابي راځي نو هغه هم د ټول قوم
او زموږ په شریکه باندې ده. ان شاء الله موږ به خپل رول چې کوم مثبت کردار دی د پاکستان د بهترۍ لپاره موږ پلی کوو. ان شاء الله دا کوو. جی دا راته وایي چې په دې خبره خو د پی ټی آی لیډرشپ لا یا د هغې سپورټرز لا دا ورکوي که نه چې په دومره سخت حالاتو کې بیا هم د خپل لیډرشپ سره ودرېدو او دومره ښه رزلټ یې راغی؟ زه خو بالکل داد ورکوم د پاکستان قوم لا چې د پاکستان قوم هغه خلک چې دا الیکشن په 2023 کې پکارو نو 2024 ته راورسېدو د پاکستان د آئین سره هغې ټوقه وکړه ګپې ولګاو بیا د پی ډي ایم په صورت کې چې کم بلا په پاکستان مسلط کړې وه چې د پاکستان بدترین حالات د هغې د 17 میاشتو د حکومت په ذریعې باندې جوړ شو او بیا نگران حکومتونه جوړ کړي وو د دې دپاره بیا ټول څومره چې د هغې قوت او طاقت و هغه زور یې ولګاو خو هغه زور وله د قوم ریجکټ کو. زه په حقیقت کې چې زما د زړه نه مبارکي خېږي نو زه ستا د دې چینل په وساطت سره د پاکستان ټول آزاد ګټلي شوي ممبرانو د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم او په حقیقت کې دوی ګټلې ده او زه د حیرت اظهار کوم چې کرتۍ برابر غیرت هم په نواز شریف کې او په زرداري کې نو زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان پرېږدي په کومو سترګو به سړی حکومت جوړوي څنګه به حکومت جوړوي چې د دې دومرې چې یو څه خلک ته د لاسو خپو نه وتړي د څو خلکو په منډیټ باندې ته ډاکه ولګئ څه خلک بالکل ته راوپرځئ هر څه او د هغې باوجود هم کولاو پهلوانان ورته پرېږدي یو ټوله مشینري د هغې دپاره استعمال کړي ټوله میډیا د هغې دپاره استعمال کړي ټول وسایل د هغې دپاره استعمال کړي او بیا بدترین شکست هغې وخوري. اوس د دې مسلو د دې ملک د مسلو یو حل دی او هغه حل دا دی چې که دوی اوس هم بهترۍ طرف ته تلل غواړي نو زما خپل خیال دا دی چې نه د ګورمنټ جوړولو اخلاقي آئیني قانوني حق نواز شریف ته شته نه زرداري ته شته. په دې ملک کې چې کومو آزادو خلکو ګټلې چا په حقیقت کې آزاد نه دي د پی ټي آی خلک دی. اوس اطلاع دار چې د هغې اوچتول او غیب کول شروع شو د هغې د پارټۍ سره افیلیشن ماتول شروع شو دا یو بل جبر دی دا هم نه دی په کار بلکې زما د یو سیاسي کارکون په حیثیت سره رایه دا ده چې که په صوبو کې آزادو ته اکثریت حاصل دی که په مرکز کې آزادو ته اکثریت حاصل دی چې هغې ته اجازت میلاو شي په مرکز کې هم هغې په اکثریت کې دي او په صوبو کې هم چې کم ځای په اکثریت کې دي په کار دا چې هغې ته د حکومت جوړولو اجازت میلاو شي. کې دي نواز شریف او زرداري په اپوزیشن کې ټول عمر دوی په بوګسۍ او په 2 نمبرۍ باندې حکومتونه کړي اوس لږ د اپوزیشن خو هم واخلي. څه اخري سوال پی ټي آی هم په دې پوزیشن کې نه د فلحال 100 سیټونه دي انډیپینډنټ چې کوم دي هغه هم په دې کې نه دي نون لیګ هم تقریبا 73 سیټونه دي داسې پیپلز پارټي هم ده نو څوک د فیوچر راته چاخ کوي پی ټي آی سره هم فلحال دومره سیټونه سمپل میجورټي نشته چې حکومت جوړ کړي یا خو به دغه پی ټي ایم دوباره راځي پی ټي آی به چا سره اتحاد کړي داسې څوک شته ځکه چې ګوهر صاحب خو پخپله دا اعلان کړی چې موږ به د نون لیګ او د پیپلز پارټۍ سره نه کینو تاسو پریډکشن تاسو څه دی؟ نو دا خو د هغې فیصله ده که نه ښه رویه دا ده چې 100 قومي سیټونه یي د یو پارټۍ سره په ټوله نړۍ کې داسې کېږي په جمهوریت کې چې هولي سولي اکثریت په یوازې باندې ډېر په کمو ځایونو کې حاصلېږي خو چې کم اکثریت هغې ته حاصل دی نو رایډ د هغې دی چې هغې حکومت جوړ کړي. اوس خو هغې جوړول غواړي یا خو دا چې هغې په خپله فیصله کوي چې موږ هېڅوک د ځان سره نالو او په یوازې حکومت جوړېږي نه نو موږ په اپوزیشن دا خو د هغې د پارټۍ فیصله ده هغې کې خو موږ مداخلت نشو کوی. البته زما رایه دا ده چې هغې ته وویلی شي چې تاسو په اکثریت کې تاسو حکومت جوړ کړئ که هغې انکار وکړي بیا د جوړي هر څوک چې حکومت جوړوي بیا به د هغې سره د مسایلو حل وي خو په ټاپ پریارټي باندې حق د پی ټي آی جوړیږي چې هغې ته د حکومت جوړولو موخه ورکړی شي چې هغې خپل حکومت جوړ کړي. ټیک ده سر یو راته دا مو ووایئ چې حیدرودي صاحب د خپل عهدې نه د پارټۍ د عهدې نه استعفا ورکړه آیا سراج صاحب نه موږ دا توقع کوی شو اخلاقي طور پر؟ نو دا خو ګوره د هر پارټۍ خپل پوزیشن جماعت اسلامي کې خو صرف الیکشن نه دی جماعت اسلامي خو یو ارګنایز او منظم پارټي ده او د اقامت دین تحریک ته د دې خپل روایت دي او په هغې روایاتو کې د دې خبرې گنجایش نشته چې په داسې شونو باندې یو سړی مطلب هغه ریزاین ورکړي پاتې شوه د هر سړي انډیویجوال فیصله ده نو انډیویجوال فیصله خو سراج الحق صاحب خپله په خپله باندې کوی شي. البته زموږ داسې روایات نه دي جماعت اسلامي خپل غږ رسولی دی او قوم اورېدلی هم دی
دا ځان له خبره چې قوم فیصله وکړه نو د قوم چې کومه فیصله ده نو موږ جمهوریت خلک موږ ته د قوم فیصله قبول ده خو موږ ته دا څه چې کیږي دا راته قبول نه دي اوس تا ته ما حقول کوي کنه چې کوم آزاد خلکو ګټلې د په بونیر کې موږ بیللې ده ټیک شو په بونیر کې پی ټی آی څلور واړه سیټونه ګټلې بالکل زه دا وایم چې دا غي له قوم ووټ ورکړي د ټیک ټاکي ګټلې دي اوس کو دا سي ګټو شي په هغه سړي ته افسوس نه موږ ته په افسوس نشته ځکه چې د قوم فیصله ده او جمهوریت رویه ده چې د قوم رائے هغه تسلیم شي دا غي قدر وشي موږ دا وایو چې په دې وطن کې کم ځای قوم څه فیصله کړې ده موږ سره دا اختلاف کوي چې فیصله غلطه کړي خو جمهوریت او آئینی تور د قوم فیصله خو د قوم حق دی کنه جمهوریت خو دی ته چې څوک خوخی چاله ووټ ورکړي نو چې چاله ووټ ورکړي دا غي قدر پکار دی اوس په مخه ګورو چې سکیږي هغه څومره د قوم د رای قدر کوي او څومره د قوم خدمت کوي دا د غي امتحان دی ټیک ته قدرمنو تاسو د عبدالغفار صاحب خبرې واورېدې ګورو چې په ملک کې سیاسي میدان چې هغه څوک فتح کی او ګورو چې د پی ټی آی کم لیډرشپ چې هغه څه فیصله کوي او روان وزیر اعظم د دې ملک څوک ډیر مننه